محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدائش داسې نه و لکه د عامو ماشومانو. د محمد رسول الله په پیدائش باندې په مشرق او په مغرب، په شمال او په جنوب د دنیا په هر کونج کې یو رڼا خوره سوله. د عامر په نامه باندې یو کس دی، دا په یمن کې په خپله ماړۍ کې په دویم چت کې ناست دی چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدائش پر عالم دی وایي زما په ماړۍ کې رڼا سوله، دا ماړۍ ټوله روښانه سوله. ما چې کوم بت دی، د کوم بت چې زه عبادت کوم، هغه بت په هغه ماړۍ کې وغورځېدی چپه سو او داسې آواز زه اورم او هغه کس نن و دنیا ته تشریف راوړی دی چې له ده سره بدرختي خبرې کوي او له ده سره به ډبرې خبرې کوي. او نن دنیا ته هغه چا تشریف راوړی دی چې د ده په اشاره باندې به په اسمان کې سپوږمۍ دوې حصې کېږي. عامر وایي چې کله مې دا اواز واورېدی، خپلې کوروالا ته وایم چې آیا دغه اواز چې کوم ما واورېدی تا هم دغه جملې واورېدې او که یا؟ هغه کوروالا راته وایي ما هم واورېدلې. لیکن عامر پوښتنه کوي چې دا ماشوم په کوم ځای کې پیدا سوی دی. آواز راځي چې دغه ماشوم په قریشو کې پیدا سوی دی او نوم یې محمد دی. عامر چې کله له خپلې ماړۍ څخه راشوه سو، لاندې د ده یو بچی دی، هغه معذوره دی، هغه په پښو باندې فلج دی چې ګوري هغه بچی هم جوړ سوی دی. دی له خپله بچي څه پوښتنه کوي چې ته خو تر اوسه پورې فلج ولې، په پښو باندې نه سوی تی، د پښو تګ دې نه سوی کولی، نن څه پېښه ده چې ته بېرته په پښو باندې را روانې؟ هغه بچی ورته وایي چې زما په خونه کې هم یو رڼا سوله، ما په هغه وخت کې دا خواست وکړو چې یا الله که په چیرې په دې رڼا کې برکت وي، ما له دې مرض څخه خلاص که. الله تعالی زما دعا قبوله کړه، په هغه رڼا کې یو برکت و، الله تعالی و ما ته صحت راکړو. دا کومه شپه ده چې په یمن کې هم رڼا سوله، د هغه بچي ته هم الله تعالی صحت ورکو. دا هغه شپه ده چې په کومه شپه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و دنیا ته تشریف راوړی. عامر وایي له خپلې کوروالا څخه مې اجازه واخیستله او د مکې مکرمې په طرف باندې را روان سوم. له ډېره سفره څخه وروسته، له ډېر معلوماتو څخه وروسته مې د قریشو علاقه پیدا کړه و قریشو ته راورسېدم. بیا په قریشو کې ګرځم، د دغه ماشوم د نامه پوښتنه کوم چې دغه ماشوم په دغه شپه باندې چې پیدا سوی دی دا څوک دی او دا ما ته راوشوی. آخر مې په قریشو کې د عبدالمطلب کور پیدا کو، خلکو هغه کور راوشوی، د عبدالمطلب و کور ته رالم. پوښتنه مې وکړه چې داسې بچی په پلانکي ورځ باندې پیدا سوی دی او نوم یې محمد دی، آیا دا ستاسو په کور کې دی؟ عبدالمطلب ورته وایي او. عبدالمطلب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو معشوم په شان په غیږ کې ورته راواخیستی. چې کله یې غیږې ته راوړی داسې وکتی، پر لاس او پښو باندې یې مچ کو. د محمد رسول الله په عشق کې، د ده په مینه او محبت کې چې کله د ده و مخ ته یې وکتل، عامر په هغه وخت کې له دنیا څخه ولاړی. نو په امت کې چې اول کس د محمد رسول الله په عشق له دنیا څخه تللی دی هغه عامر دی. د عامر حالات داسې دي چې عامر یو بت پرست دی، په یمن کې ناست دی، د بت عبادت کوي، لیکن د محمد رسول الله نور وهل ته ورسیږي او د محمد رسول الله په یوه دیدار باندې له دنیا څخه رحلت وکړو. دا اول کس د محمد رسول الله په امت کې چې د محمد رسول الله په عشق په شهادت باندې رسېدلی دی. په دې شپه باندې محمد رسول الله پیدا سوی دی.